بسم الله الرحمن الرحیم. د کمپیوټر مضمون شپږمې برخې ته بیا هم ښه راغلاست. په دې برخه کې موږ تاسې بیا خپل درس ادامه مخ ته بیایو. پاتیو ډسپلی اینډ سیټینګز. په دې برخه کې موږ تاسې بیا په ډسپلی باندې کار کوو چې د کمپیوټر ډسپلی یا نمایش سره رقم پر مخ شي او رقم باید وشي. په ډسپلی کې اولنۍ برخه چې دلته برایټنس اینډ کالر ده، یعنې د کمپیوټر د نور کمولو او د زیاتولو لپاره کارول کیږي چې د دې آپشن نه باید چې موږ ډېر کار پورته کړو، یعنې ډېر کار ترې نه واخلو، ځکه که ډېر نور کمپیوټر زیات یې موږ سترګو ته تاوان رسوي، نو موږ د وخت په ضرورت باید د کمپیوټر روښنایي تیاره دا باید تنظیم کړو ځان ته. نایټ لایټ چې دا اوس آف ده، کله د شپې له مخې نه چې تاسې کمپیوټر کاروئ، که دا آن شي په هغه وخت کې تاسې ته خپله کمپیوټر ځان اتومات خپل نور کنټرولوي او تنظیموي. بعد د هغه نه د کالر ده، او له کالر نه دې خوا ته د کمپیوټر آخري دغه قسمت کې د کمپیوټر ریزولوشن ده، یعنې تاسې غواړئ چې تاسې دا د ډیسکټاپ لیکنې او آیکنونو سره مکار راسي. 100% یا 100% دا ریکامنډډ ده، دا خپله د مایکروسافټ له خوا نه پیشنهاد شوی دی، یعنې دا نارمل ده. که غواړئ چې لږ سترګې مو ضعیفې شوي دي یا لږ غواړئ چې د نوشتې او د لیکنې لږ غټې شي، تاسې کولی شئ چې دا 125 ته هم ورسوئ. لکه اوس چې زه انتخابوم وګورئ اتومات دلته دا کوم لیکنې چې وي په ډیسکټاپ کې یا آیکنونه چې دا ټول غټ شي، یعنې ریزولوشن مو 125 ته ورساوه. اوس که غواړئ چې بیرته دا منظم شي او هماغه ریکامنډډ حالت انتخاب شي، نو تاسې کولی شئ چې بیرته هماغه 100% انتخاب کړئ. په وینډوز 10 کې داسې خاصیت ده چې دلته اپلای او اوکې ته ضرورت نشته، چې کله یې انتخاب کړئ اتومات خپله انتخابیږي. بیا له هغه نه د ډسپلی ریزولوشن، د ډسپلی ریزولوشن هغه د ریزولوشن پورت د کمپیوټر تصویر ښه ښیي، یعنې د ویډیو د تصویر د ښودلو ریزولوشن ده. دلته ریکامنډ موږ لپاره د 14680 باندې د تر ټولو لوړ ریزولوشن موږ په کمپیوټر کې همدغه ده او موږ همدغه سلیکټ کوو. خو دا تاسې کمپیوټر پورې اړه لري چې کوم ریزولوشن تاسې کمپیوټر سپورټولی شي، کوم ریزولوشن منلی شي، یعنې ورسره کار کولی شي. خاص کر دا مربوط د ګرافیک د کمپیوټر ده. بل قسمه چې دلته ډسپلی اورینټیشن یا د صفحې چرخولو حرکت ته وایي. اوس زموږ د کمپیوټر صفحه داسې دا په هواره باندې ده، دې ته وایي لینډسکیپ. کوم کمپیوټر داسې په اوږدوالي باندې هغه پورټریټ انتخاب کوي. زموږ کمپیوټر د لینډسکیپ ورته انتخاب کړی دی. کله تاسې غواړئ له پورټریټ نه هم استفاده کولی شئ په دې شکل باندې. دې شکل کې لږ کار کول د سره ډېر ګران کار ده، تر څو چې دا بیرته په خپل عادي حالت کې راځي او لږ جنجالي حالت زه به دا داسې ووایم داسې د باندې خو پوه شوئ. او بعد له دې نه چې کومه برخه راځي هغه د کمپیوټر مالټیپل ډسپلیز او نور شیان دي، دا ډېر مهمه نه دي، هغه پسې ډېر نه ګرځو. ساوند برخه یا د غږونو برخه ده، د کمپیوټر اوازونه یا د کمپیوټر لاوډ سپیکر له دې ژینه هم تنظیمولی شئ. دلته اتومات دې خوا ته وګورئ، دلته مو ښکاري، یعنې تاسې دلته کم زیاتوئ هلته هم کم زیاتېږي. بل د کمپیوټر انپوټ یعنې د مایک کوم غږ چې ده تاسې هغه هم کنټرولولی شئ، او نور ډیوایسونه هم دلته شته دي. د کمپیوټر غږ زه پورته کوم چې هغه ته راسي، زموږ ویډیو ریکارډېږي او غږ باید لږ جګ ریکارډ شي. بله برخه دلته مایکروفون ده، او مایکروفون پسې دلته نور ساونډونه دي. تاسې له دې نه د خپل د کمپیوټر د ساونډونو تنظیمات هم کولی شئ. وروسته له دې پسې د نوټیفیکیشن اکشنز، د نوټیفیکیشن د هغه ساحې ته وایي، دا نوټیفیکیشن ایریا ده. دلته کوم نوټیفیکیشنونه چې راځي تاسې کولی شئ چې د هغه په مقابل کې اکشن ونیسئ او هغه کنټرول کړئ یا یې تنظیم کړئ. اوس دا نوټیفیکیشن اکشن دلته راځي، د غږی کې
که کوم اختاري یا پیام اوسي چې نوټیفیکیشن دلته نشته کله چې دلته اختار راځي دلته ښیي او تاسو له دې جینۍ کنټرولولی شئ او ورته ویلی شئ چې نوټیفیکیشن څه وکړي او څه ونه کړي. ښه دلته اوله برخه کې د شو نوټیفیکیشن آن د لاک سکرین تاسې کولی شئ چې دا انتخاب کړئ او یا له دې نه تېر شئ. وروسته له هغه نه دلته د فوکس پاور سلیپ بیټري سټوریج او مالټي ټاسکینګ ښه یو برخه بل چې دلته ده تاسې کولی شئ په لپټاپ کمپیوټرو کې خپل د بیټرۍ د کمپیوټر د بیټرۍ تنظیمات هم پر مخ یوسئ. تاسې کولی شئ چې تنظیمات جوړ کړئ او وګورئ چې کوم پروګرامونه دي چې څه رقم دا بیټرۍ استعمالوي. بعد دغه نه دلته سټوریج ده سټوریج تاسې ته ښیي په سټوریج باندې کلیک کوئ تاسې ته ښیي چې دا تاسې ډرایو چې ده د کمپیوټر دا څه رقم استفاده شوی ده کوم برنامې دي یا کوم برخې دي چې دا یې مصرف کړی ده کولی شئ چې له دې ژینه پاک کړئ تنظیم یې کړئ یا یې ډیلیټ کړئ دغه نه کوم ډاکومنټ یا موادونه چې اضافي او وروسته له هغه نه مالټي ټاسکینګ ده چې دلته هم راغلی دی دغه ژي کې ده او project to this PC هم مهمې برخې ریموټ ډیسکټاپ ده د ده نه بیرته ورځو بله برخه چې دلته پاتې وه پرسونالایزیشن و یا د موږ او تاسې د کمپیوټر تنظیمات یا د ډیسکټاپ تنظیمات وه. پرسونالایزیشن یعنې موږ غواړو چې خپل کمپیوټر په خپله خوښه باندې ډیزاین کړو کوم بیکګراونډ غواړو چې هغه څنګه انتخاب کړو. اول قسمه چې د پرسونالایزیشن دا هغه بیکګراونډ د بیکګراونډ د کمپیوټر اوس د موږ د کمپیوټر بیکګراونډ دا د وینډوز 10 لوګو ده تاسې کولی شئ چې نور بیکګراونډ دلته انتخاب کړئ. دا بیکګراونډ سره رقمي پیکچر یې سالډ کالر یا سلاید شو سلاید شو کله چې ډېر عکسونه یې تاسې له هغه نه سلاید شو جوړولی شئ. سالډ کالر هم دا یو رنګ ډېر په قوي ډول غوندې ښکاري اوس ورته ګوره دا سالډ حالت ده او تاسې کولی شئ چې هماغه پیکچر حالت انتخاب کړئ. ډېر ښایسته انتخاب هم دا پیکچر حالت دی تاسې په خوښه ده. ښه چوز یور پیکچر اوس ما خو دغه انتخاب کړی ده که زه وغواړم چې عکس ته تغییر ورکړم یا پیکچر ته تغییر ورکړم زه دا بل ټاکم ورپسې باندې کلیک چې وکړي خپله ډیسکټاپ تنظیمېږي. اوس دا ما یو بل عکس انتخاب کړو دا هم ډېر ښایسته بیکګراونډ د کمپیوټر لپاره تاسې کولی شئ په خپله خوښه د همدې ژي نه یو بیکګراونډ انتخاب کړئ او که غواړئ چې له کمپیوټر نه خپل شخصي عکسونه یا نور عکسونه راوړئ نو تاسې کولی شئ په براوز باندې کلیک کړئ او له دې ژي نه کولی شئ چې د عکسونو موقعیت انتخاب کړئ کوم ژي کې عکس وي تاسې له دې ژي نه انتخابولی شئ او هغه عکس راوستلی شئ. اوس ما سره هلته کوم عکس نشته چې زه یې راولم نو بس همدا یې لاره ده او همدغه یې طریقه ده. بعد له هغه نه چوز فټ یعنې د عکس چې تاسې انتخابوئ دا څه رقم واقع شي په ډیسکټاپ کې یعنې اولنی اپشن یې فیل ده فیل ډکولو ته وایي په همدې عکس باندې ټوله صفحه ډک شي یا فټ شي څونه د عکس ده همدغومره ساحه دې ونیسي که نورې ساحې پاتې کېږي لکه په دغه قسمت کې د دوو برخو کې تور ساحه پاتې شوی ده یعنې د عکس سایز همدغومره و همدا فټ شوی ده. بعد دغه نه بل اپشن چې دا هغه ده اسکراچ معنا هم دغه ده چې عکس کش کوي همداسې که عکس وړکی هم یې هغه کش کوي ټوله ساحه پرې ډکوي. بل ټیل د ټایل د کاشي په شکل غوندې یعنې د عکس که سایز یې وړکی نو داسې په ټیل باندې یعنې پتنوس په شکل باندې همدا صفحه ډکوي. ښه بعد له دې نه چې کومه برخه د هغه سنټر ده سنټر یعنې همدا یو عکس په مرکز کې پاتې شي که دوه خواوې سپینې پاتې کېږي په قصه کې نه ده مقصد مرکز نیسي. موږ د عکس سایز غټ ده صحیح ده که سنټر ورته ووایم هماغه ټوله صفحه ډکوي که فلم ورته ووایي خو که کله د عکس سایز کوچنی وړکی بیا فرق یې ښکاري. سپین هم هماغه سپین یعنې ټول شیندل شوی ده او د ټولو نه بهترین اپشن د ما په نظر همدغه فیل ده چې فیل انتخابوو او د ده لپاره چې پوه شو وینډوز 10 ده زه به د وینډوز 10 تصویر بیرته راولم. بعد له دې نه کالر د رنګونو ده یعنې تاسې غواړئ چې د تاسې د کمپیوټر د
بیکګراوند یا دغه وینډوګانې سره رقم رنګ زوم ته واخلئ تاسې له دې ژینې تنظیمولی شئ. لایټ روښانه ده او ډارک تیاره ده او له دې ژینې کولی شئ کاسټم لایټ انتخاب کړئ. ګورو ما لایټ انتخاب کړئ دا لاندې وینډوز یا دا پنجرې شوي دا ټول بیرته سپین شو په لایټ باندې بدل شي. که ډارک ورته وایم ټول په تیاره باندې راوړي او بل آپشن یې چې ده هغه کسټم ده. ښه زه وایم نه ډارک نه همدا کسټم صحیح ده او د دې ژینه لایټ انتخابوم چې بیرته تاسې وینډو په لایټ باندې وربدله شي. دا و د دې برخې او د لایټ او ډارک آپشنونه. بل آپشن چې دلته ده ترانسپیرنسي ده. ترانسپیرنسي شفافیت ته وایي یعنې دا د وینډو له شانه دا بل وینډو ښکاره شي که نه. اوس ورته ګورئ ما دا ترانسپیرنسي آف کړه یعنې ګل مې که اوس دلته سالډ ښکاري دا کوم رنګ چې د وینډو وه. ترانسپیرنسي سلیکټ شي یعنې هغه لږ داسې شفافه ښکاري. چوز یور اکسنټ کالر رنګونه هم انتخابولی شئ. تاسې د دې رنګونو کار واخلئ او نور کوم آپشنونه چې دلته دي تاسې له هغه نه استفاده وکړئ. بل شو اکسنټ کالر سټارټ تاسک بار اکشن سینټر او دا نورې برخې دي. له ده نه تېرېږو ورځو لاک سکرین ده او تیمز ده فونټ ده سټارټ ده او تاسک بار ده. د تیمز قسمت کې به موږ یوې بیا هم لاړ شو. دلته تیمز د ساحې دي موږ کولی شو له دې ژینه ځان ته تیمز انتخاب کړو. کولی شو چې کوم بیکګراوند کالر یې ساوند یې ماوس کرسر یې او داسې نورې برخې یا کولی شو د ډیسکټاپ آیکنونه هم له دې ژینه سلیکټ کړو. یعنې که غواړئ چې کمپیوټر په ډیسکټاپ کې یا ریسایکل بن په ډیسکټاپ کې کولی شئ چې دا انتخاب کړئ له دې ژینه او کمپیوټر ته اضافه کوي یا کولی شئ چې د آیکنونو ته هم تغییرات ورکړئ. دا وایي موږ نننی درس په دې ویډیو کې تر بل ویډیو پورې تاسې په لوی رب سپارم. خدای مو مل شه. ښه وخت.